السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو وزیر نعماني تاسو ته بیا مخاطب دی کتونکو دا مهال د قومي وطن پارټۍ د ضلع مردان چې کوم میټینګ وشو کم دلته د هغې مشران دي تنظیمي عهدهداران دي د صوبې نه کوم چې مشران راغلي د مرکز نه مشران راغلي دي مختلفو خبرې اترې وشوې مختلف ایجنډا کې کم شامل خبرې پای باندې بحث وشو کم چې لا حمل او پای باندې خبرې اترې وشوې کم چې کارګزاري و تېرې میاشتې د تېرو څو میاشتو د باندې خبرې اترې وشوې موږ سره د قومي وطن پارټۍ د ضلع مردان چیرمن عنایت خان ولاړ دي د هغې نه دغه تپوس او پوښتنه کوو چې د میټینګ ایجنډا څه وه او څه خبرې پکې مخې ته راغلي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو نعماني صاحب ستاسو ډېره مننه چې زموږ په پروګرام کې راغلئ، سم واخیسته، ډېره مهرباني. دا نن پروګرام زموږ د ضلعې د قومي وطن پارټۍ د تنظیمي ډانچې په حواله باندې، کمي زیاتي په حواله باندې، د کارګرۍ په حواله باندې دا پروګرام ستاسو مخې ته وشو. په دې کې موږ زاړه مو وکړو او دا عزم مو وکړو چې انشاءالله را روان وخت دپاره به موږ خپلې سرګرمۍ تیزو. فعال غواړو دا چې دا پارټي موږ په دې ضلع کې فعال کړو، څه داسې سستي کمی زیاتي چې وو هغه ځانه وکاږو. دا زموږ مشران د صوبې نه راغلي، طارق خان، شکیل، وحید الله خان، دا صوبایي کسان او نور چې کوم دین دا د مردان تنظیمي ټول ملګري تقریبا حاضر وو. چیرمن صاحب دا راته مو ووایي تاسو دغه ملګرو ته کم ټاکس په حواله کړو، دوی به څه ذمهواري تاسو ته په حواله کړي؟ دوی د موږ دا ذمهواره حواله کړي چې په خپلو ایمن پوسلو نه واخلې تر خپلو حلقو پورې تنظیمي ډانچې جوړې کړي د پارټۍ او څو فعال سرګرمۍ شروع کړي. کوم چې دا د وخت کې په حواله باندې چې دا کمی موږ برابر او روان وخت دپاره انشاءالله چې موږ قومي وطن پارټي په دې ضلع کې یو فعاله پارټي او د سیاله پارټي. ډېر مهرباني.